الله نن منګه د روجې مقصد بیانو چې دا روجه موږ ولې نیسو او د روجې د نیولو اصل مقصد څه شی دی یا دارنګې دا نور عبادتونه موږ کوو د دې عبادتونو د کولو مقصد څه دی نو موږ چې دا څومره عبادتونه کوو که په هغې کې دا روجه ده او که دا منځونه دي او که نورې نیکۍ دي د ټولو عبادتونو اصل مقصد هغه د الله تعالی رضا ده چې موږ خپل رب راضي کړو که چېرته کې زموږ د دې عبادتونو مقصد هغه د رب رضا نه وي نو دا عبادتونه بیا بې مقصده دي او بې پیدې دي یا موږ په هغه طریقه باندې دا ونه کړو چې په هغې باندې رب راضي کېږي نو بیا زموږ د دې عبادتونو زموږ د روژو څه پیده نشته دې وجې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ګڼو احادیثو کې راغلي دي یو حدیث دا هم دی چې من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه یو سړی په روژه کې دروغ خبرې پرې نږدي او یا د ګناه کارونه پرې نږدي دروغ خبرې یا د ګناه نور کم کارونه چې دي هغه پرې نږدي نو که دا سړی خوراک پرېږدي او څښاک پرېږدي چې په خوراک او څښاک باندې روژه ماتېږي دې ته د الله تعالی حاجت نشته دا روژه نه ده ځکه د دې سړي مقصد د الله تعالی رضا نه ده که د ده مقصد د الله تعالی رضا وی نو د الله تعالی په حکم باندې چې څنګه خوراک پرېښی دی څنګه څښاک پرېښی دی هغه شیونه پرېښي دي چې په کومو باندې روژه ماتېږي نو د دې روژې په دوران کې دا یو عبادت دی دا به د هر هغه کار نه ځان ساتي چې په هغې باندې رب خفه کېږي ځکه د ده مقصد خو په دې روژه کې د الله تعالی رضا ده چې زما رب راضي شي نو چې رب راضي کې نو هر هغه کار به ته پرېږدې چې په هغې باندې رب خفه کېږي صرف دا مقصد نه دی چې سړی د خوراکونو څښاکونو نه ځان بند کړي او اخوا بیا څه چې کوي آزاد دی د دې مثال خلک داسې بیانوي چې یو سړی دی یو پټی وکاره په دې کې ځان له غنم کریو د غنمو د آمدن د دانې حاصلول غواړي نو دې سړي خواري وکړله پټی واړو تسکوری پکې وواله اوبه کړله خو دې سړي په دې پټي کې غنم نه دي کرلی د غنمو په ځای پکې شګې وکرلې او بیا د دې نه دا تمه توقع لري چې یاره دا پټی به ماله غنم وکړي نو دته به خلک قامقل وایي دته به ساده وایي چې هلکه محنت خو دې وکړو خواري خو دې وکړله ټیم دې ولګاو خو کم شی چې پکې کرل غوښته هغه تا ونه کاره غنم خو دې پکې نه دي کرلی دا قرنګ یو سړی پټی وکري خواري وکړي محنت وکړي او غنم هم پکې وکري خو چې کله د لو ټیم راشي د لو نه لږ مخکې ټیم کې یا لو ته چې قابو شي نو ایسته غنم باندې وګرځي او دل دولې کې او ختمې کړي او بیا وایي چې یاره دې پټي خو ماله آمدن ونه کړو ماله غنم ونه کړله دته به خلک لیونی وایي چې لکه د کوم مقصد دپاره تا دا پټی کرل نو هغه مقصد ته خو تا پرې نه ښودو هغه مقصد نه خو مخکې تا قصه ایسته ختمه کړله نو دغه رنګې دا روجې په روجو کې اصل مقصد د الله تعالی رضا ده که موږ په دې روژه کې پابندي ونه کړو خپل نفس کنټرول نه کړو خپل اوقات کنټرول نه کړو خپل ځان کنټرول نه کړو د هر هغه کار نه موږ ځان منع نه کړو کم کار چې کول ګناه ده او موږ وایو چې یاره موږ روژه ونیوله او زموږ نه به رب راضي شي نو په دې روژه باندې خو رب نه راضي کېږي ځکه که مقصد د روژې چې و هغه موږ ونه پېژانده هغه موږ حاصل نه کړو چې هغه د الله تعالی رضا و او موږ خو صرف خوله بنده کړله او خوراک او څښاک هم ونه کړو هغه موږ په فضولیاتو پسې ورپسې وو ګډ وډو پسې ورپسې وو یا موږ داسې وکړو چې یاره سړی وایي چې بس روژه مې ونیوله د مازدیګره پورې به زه احتیاط کوم ماښامه پورې به زه ځان کنټرول کوم نه به خوراک کوم نه به څښاک کوم نه به دروغ وایم نه به ګناه کوم ځکه چې زه روژه یم خو چې ماښام څنګه اذان وشي او روژه مې ماته کړله اوس زه آزاد شوم او بس اوس به زه هره ګناه کوم هر کار به کوم که هغه جایز او که ناجایز وي او که خو زه عبادت کوم او که نه کوم نو دې مثال دی لکه د خپل غنم چې سړی وچقوي تا خواري وکړه خو خوارۍ باندې د بیرته اوبه راواړولې ایسته د ویوړه لاودې کړله د هغې څه پیده نشته دی پیده به هله میلاویږي چې دا څه اثرات خو تا ته درکړي که نه که ستا د روژه صحیح روژه وی په کار دا و چې ته د ماښام نه وروسته هم د ګناهونو نه منې کړی وی او هم تا بیا چې نو غلط حرکات نه کولی او هم ته هغه شانته کې پابند وی
څنګه چې ته د ورځې پابند یې. دیو جن نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر. ډېر کله ته به یو سړي روژه نیولي، د روژې به څه پیدا درته میلاو شي؟ صرف تنده او لوږه، هېڅ ثواب ورته میلاو نه شي. ټوله شپه سړی عبادت کوي، د دې عبادت به څه پیدا درته میلاو شي؟ صرف شوګیر، ثواب میلاو نه شو. ولې؟ ځکه چې د دې روژې کوم اصولو، کوم قواعدو، کوم مقصد، هغه مقصد د حاصل نه کو. نو د روژې مقصد دا دی چې دا یو ټریننګ دی. لکه موږ څنګه د خوراک نه ځان بند کو، اسکاک نه ځان بند کو، ځان هم پابند کو، نو دغه رنګې موږ به اطاعت دا جامه ځان ته ور اغوندو. موږ به د زندګۍ په ټولو اوقاتو کې د رب پابند یو، د رب نافرمانی به نه کوو. رب چې کوم حکم راته کړی هغه کارونه به کوو، او رب چې د کوم څه نه منع کړي نو د هغې نه به ځان ساتو. نو هله به موږ دا روژه بیا صحیح روژه او هله به موږ د روژې مقصد پېژندلی. او که نه موږ وایو چې یاره صرف دغه درې شی نه دي، دې نه به ځان ساتو، او دې نه اخوا که زه څه کومه زه آزاد یم، ما ته خو د روژې د نیولو حکم شوی، نو روژه به ذات خود دا مقصد نه دی. په روژې باندې رب راضي کول دا مقصد دی چې رب موږ په روژه باندې راضي نه کړو او په دې کې موږ ځان کنټرول نه کړو، نو زموږ روژه به بې پیدې وي، بې مقصده به وي. دا دغه حدیثو نه معلومیږي. الله دې وکړي چې زموږ روژې با مقصد جوړې شي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.